هغه حدیث په پیش کې چې باندې ګډوډواله نه مولوی صاحب ستا په دې حدیث کې ګډوډواله نه ته به مالا دا جواب راکړي چې تاسو د اهل حدیث په سجدو کې اشارې ولې نه کوئ مولوی صاحب خیر دی اوس جواب وکړه په سجدو کې د اشارې ولې نه کوئ د دې جواب په مالا راکړي چې په سجدو کې تاسو د اشارې ولې نه کوئ چې د رکوع نه مخکې کوئ د رکوع نه بعد کوئ او د دوه رکعاتونو نه بعد کوئ نو د دې دوه سجدو په دې میز کې د اشارې ولې نه کوئ د دې جواب په مالا راکړي مولوی صاحب ستانه تاسو کوم ولې ته پتا باندې دا لازم دی که دا جواب یې ونه کو نو بیا ته پړ بل مولوی صاحب ستاسو مالک ابن الحویرث په حدیث کې اضطراب دی ګډوډواله دی ګډوډوال نو ګډوډ حدیث چې هغه په دلیل کې نشي پیش کولای ته ما د دې حدیث پیش کړه چې په هغه کې ګډوډواله نه نو زه بس تاسو سره ومنم که څنګه چې قرآن تا پیش نکو حدیث چې ته پیش کې هغه مشهد پیرات کې تیم نه ختم ورسې په پای شروع خیر دی که تاسو صلاحیت ته اسم شروع کړی دی مالک علی خیر دی که تاسو خپه کېږئ بس پکم خو مولوی صاحب ستا مشر نه مې ته پیش کو ستا د کور د سړي نه ته به اول ما ته تفسیر پیش کړي بل تا وي ته مقلدي خو ما ته وي زما څلور اصول دي اول په قرآن پیش کوم بیا حدیث بیا د فقهاو اجماع بیا قیاس نو ما هغه شانتې وکړه خو تا هغه شان ونه کړه ځکه د دوه دلیلونه دي حاجي صاحب یو دا دی چې اول په قرآن پیش کې بیا حدیث نو ته قرآن پیش نه کو او اول ډایرکټ حدیث نه شروع وکړه که دی وایي ما قرآن پیش کړی دی تفسیر وښی داسې خو حاجي صاحب ته به هم راوالی الحمدلله چې قل اعوذ برب الناس چې رب الیدین کوئ نو دې نه ثابتېږي نه ثابتېږي د چا قول دې پرې وښکئ د صحابي قول دې پرې وښئ چې دا صحابي وایي چې د دې آیات نه دا ثابتېږي یا د نبي علیه السلام حدیث دې په هغې تفسیر پیش کړي چې د دې دا تفسیر شو مولوی صاحب نو اله به دا خبره ستا ثابتېږي که نه ستا دا خبره ګورئ نه ثابتېږي هسې پاخوا دې خوا نه ثابتېږي ټیم به نه خرابې بل دا به ما ته ښیي چې ګورئ د غونډې طالبین تا ته ما وایي چې دا دروغ کتاب دی دورانه چپ ها نو زما دا جواب چې مولوی صاحب تا کړی نه وي د هغې نه مخکې به نه ځي یو دا کتاب د هغه نه دی د ځانه دي وي کانه تا وي دا مشوالي دپاره چې ستا مشر وایي نه راځي بل تا وي د خپل امام نه یې ما ته وښایه ما نه ته د امام نه وښو د ستو کتابونو نه بل زه دې ته د امام نووي نه هم ښیم امام نووي فرمایي چې د امام ابو حنیفه به رفع الیدین نه کول امام نووي فرمایي ګوره مولوی صاحب دا وګوره الحمدلله زموږ چې د کتاب تپوس کې چپ شه دورانه نه ده ورانه دا وګوره مولوی صاحب تا زمانه تپوس کړی وقال ابو حنيفه واصحابه وجماعه من اهل الكوفه لا يستحب في غير تكبيره الاحرام وهو اشهر الروايات عن مالك مولوی صاحب د امام ابو حنیفه قول دا دی تاوی د امام نه وخایه چې امام د رفع الیدین نه کول زما امام رفع الیدین نه کول دا د مولوی صاحب د امدروش قرطبي نه مې درته وښودو د امام ملا علی قاري نه د چا نه 2 منټه پاتې د علامه نووي نه مولوی صاحب تاسو چپ شئ تاسو ګورئ اگر قانون راغلی ښه زه درته وایم نو مولوی صاحب د دې دریو نه راته پوره نه ده که نه نور راته پیش کړم نه مولوی صاحب ما چپ شه خبرې مه کوه تا وایي چې ستا د امام نه نه دي ثابت ته خو یو کتاب کې ما ته وښایه که نه ما د خپله خبره څو کتابونو کې وخواه ته ما د یو کتاب کې وښایه یادونه به خبرې نه کوو هره خبره به په کتاب کوو بل مولوی صاحب ته په سجدو کې دا اشارې ولې نه کوې سجدو وله جواب به وکړې سجدو کې اشارې که ته نه کوې د دې که جواب ونه کړو ګورې دا سره پرانې دلیل دی په سجدو کې اشارې ته ولې نه کوې په سجدو کې مولوی صاحب بل تا ته ما وایي ستا په دې حدیث کې ګډوډوالی بل الحمدلله مولوی صاحب زه راته دا د بخاري استاد پیش کوم دا داسې کوم کتاب پیش کوي حاجي صاحب دا د هغه استاد دی دا صاحب ښه اورېږه زه ورته پیش کوم واوره من كان يرفع يديه في اول تكبيره ثم لا يعود دا باب دی په بیان دا هغه چا کې چې هغه په اول تکبیر کې صرف لاسونه چوتای بیا نه چوتای د دې چې الله قلار شي دا امام بخاري استاد دا کتاب لیکلی حدثنا ابو بكر حدیث پیش کوم قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن الحكم وعيسى بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه ثم لا يرفعهما حتى يفرغا براء بن عازب سے فرمایي وي نبی کریم علیه السلام چې به کله د مانځه شروع کوله دا لاسونه به یې غوږونو ته چوتول خو بیا به یې دا لاسونه نه چوتول د امام بخاري د استاد نه مې درته وښوی نه چوتول مولوي صاحب او د بخاري په حدیث کې امام مالک په رفع الیدین نه کول دویم حدیث واوره حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الله تم ختم د نبی علیہ السلام نه راوخه دا شو کنه نبی علیہ السلام كان خير ما دي سبوره كان النبي صلى الله عليه وسلم نو بكشته ته خو پیدل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه ثم لا يرفعهما حتى يفرغا ونبي عليه السلام چې بکله د مانځه شروع کوله نو لاسونه به غوګون ته چوت کو ثم لا يرفعهما بیا به نه چوت ول تر دې چې موږ به ختم اوس ما ته بس نبی عليه السلام شو کنه شو بس بل یو موبایل بل واخلي په ویډیو کې خرابه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اول مولوی صاحب وی چې تا د قران ونه وی ټول مسلمانان دې کې څه تفسیر ته ضرورت نشته
چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي. وما اتاکم الرسول چې څه رسول درکې ما اولنې د قرآن مجید دا آیات ویلی دی چې تاسو له څه رسول درکې هغه واخلئ او د څه نه جمونې کې هغه نه منې شئ. دویم مې چې کوم دی هغه حدیث د آیات ویلی دی چې واتبعوه لعلکم تهتدون، تاسو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړئ نو تاسو به په هدایت شئ. بل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم. کنه وامل دا آیاتونه کریمه اول ویلي اول مولوی صاحب ما چې تاسو کوم ویل تاسو ما د یوې خبرې صحیح جواب رانه کوم. ما تاسو ویلي دي چې ته د خپل امام ابو حنیفه رحمه الله نه په صحیح سند ساتي هغه د سند رسیدلی. ته خو یا امام نووي رحمه الله چې هغه ویل چې امام صاحب نه کول، یا دغه چې ابن همام چې هغه چې هغه نه کول. ما وري جرح خو هله کې سند دي، تاسو خو سند نشته د سره دا د شم ابن امام نووي په کومه صدې کې به اوس دا ماته وای په دې خدمه پټې جواب امام نووي وري امام نووي امام نووي رحمه الله په کومه صدې هجري کې پیدا شو وځبکه وباري. امام نووي رحمه الله په کومه صدې هجري کې پیدا شو، امام ابو حنیفه په 8 صدې هجري کې پیدا شو. ما چې ستانه تپوس کړم ما ته تپوس کړی چې په صحیح سند سماته دا خبره ثابت کړي چې امام ابو حنیفه رحمه الله بار په لیدل نه کول. ما ته داندې وي چې ما ته علما او خاص علما وی چې امام سے بر پولیدان نه کول. د دوړو خبره په دې علماء ما زموږ سره تاجونه دي علماء زموږ سره تاجو خو مرجع زموږ چې کومه خبره شوی ده زموږ چې کومه خبره شوی ده زموږ خبره ما ستانه چې کوم تاسو کړی زما ته جواب ترانه کو زما ته جواب ترانه کو چې زما چې کوم تاسو نه کړی نو ما ستانه هغه کړی مرجع خو کېرو ما ته ما چې کوم تاسو نه کړی مال هغه خبره جواب راکړه مال صحیح سند باندې ابو حنیفه رحمه الله ته ورسو په صحیح سند لکه څنګه چې د حدیث سند زته ته بیانوم. زه اوس هغه حدیث بیانوم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې په هغه کې لس صحابه کرام ناستي او دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم او دا ټول صحابه پر خبره اتفاق کړل چې نبی اسلام بر په جان کو او غوغه تکیره صحابه خو ته زما باندې دلیل نه دی. حدثنا صحابه دلیل نه دلیل بلسي على السلام مشر وين حدثنا محمد بن سليمان مشر څوک دی مشر خمس زماننا زمان مشر الله رسول صلی الله علیه وسلم. حدثنا محمد بن سليمان الانباري وعن وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمه ابن وائل عن وائل بن حجر الوائل بن حجر اخي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرايت صحابه يرفعون ايديهم واختم الحديث ويلو في ثيابهم بالصلاه اغيب خپل لاسونه او چتول د دین رب ول دې مراد ده په مانځ کې په سخت یخنۍ کې چې ته هغه اوس کو به صلاه ټول صحابات نسبت کې چې دا تفسیر دي تفسیر تا دغه کمزور دي. محمد بن عمر بن عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي بعشرة من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلس كذا صحابه ومخي ابو حميد الساعدي منهم ابو قتاده فاكي ابو قتاده قال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم زت اصل خيمه منذ الله الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فلما والله ثم دسنك خير والله ما كنت باكثرنا له تبعا ولا اقدمنا له صحبه تخو زمونه مخكي چې کوم دغه سړي مرګتيان ډیر نشوي او نه زمونه مخکي صحابي شي. قال بلا دور شيء او هم دقسدا قالوا صحابته فعرف نمونك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ديب غوب الله رسول الله اذا قام الى الصلاه سكبر باس المانزته يرفع يديه الى سنبه وشدكه حتى يحاذي بهما منكبيه چې وګو برابر بشو منكبيه مناسب دا نحو خبره ده ما تطويل چې معناها سيده منكبيه ثم كبر بيا الله اكبر حتى يقر كل عزم منه في موضعه چې خپل زيت به ارته ورسېده معتدن مناسب بياوي ثم يركع ويدع راحتيه ثم يكبر فيرفع يديه بيجب تكبير الركوع بارا لا سنب وشتكه حتى يحاذي بهما منكبيه شذو وقوب برابر بشو ثم يرفع ويدع راحتيه على ركبتيه فزنجنان بلا سكي خوذا ثم يعتدل بيابا برابر فلا ينصب ننبا دير كثو رأسه سر ولا يقنع نبر دير شد ثم رفع رأسه بيابا سر شدك فيقول نبيوي سمع الله لمن حمدها سمع الله ثم رفع يديه بيابا رأسه شدك حتى يحاذي بهما منكبيه چې در دي چې د اوګو برابر بشو. مولاي څه حدیث اوګه دویما نو ټول وخت خرابای بیا وی 10 صحابه وقدم متوالدا على شقي قالوا صدقت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا صحابه وی چې تاریشتاوي هم دقه شو من نبی عليه الصلاه والسلام مولاي شه لا صحابه دا الله د رسول صلى الله عليه وسلم رستو په یو خبره اجتماع کوله دا دته متواتر سنت او دا احناف علما وي زبې تو ثابت کوم مولاي شه بل ساده خبره جواب مولاي شه تاجي کوم حدیث پیش کو تاسو د حدیثو د پند چون کې ناشنا یې ولې تاسو خو پیقه
او خپل په قواعد حدیث او پنځه تاسو څخه نشته نه څخه نشته نو داغه نه پنځه تاسو ناشنای نو کوم چې حدیث چې تابعیز کې چې مالی اراکم ربي عديكم من دا حدیث دی باب اسكنوا في الصلاه دا سکون دی باب سکون کې راوړل باب ربع الیدین کې نه دی راوړل پدې بچي تامو زده نه به بامو ورقة وفي الباب عنه ما ولا مرة أقبل خبركما وقت متى خبره قال أبو عيسى حديث حسن حديث ابن عمر حديث حسن صحيح أبو عيسى ودوي حديث حسن صحيح وبهذا يقول بأهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وليس دادي ابن عباس دادي ابي داود دادي سنن الترمذي ده ترمذي دا هغه ترمذي ده چې کوم مولای دا خبر به تخدینه او به تخدید او قاعده نشته تا دې خبره جواب غوښتل چې ابن عباس نه ما ته وخایا او ما دې ابن عباس نه ترمذي قول ما ويش ابن عباس وسيقوي عبد الله بن وابن عباس وعبد الله بن زبير وغيرهم ومن التابعين او التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم وليس دا تابعين دي دا صحابه دي لا دا رسول صلى الله عليه وسلم رسول تقريبا دير صحابه بدك كتاب كده توخي زمانه وبيا ما مولى بقول كده مارتن مخرب وجتات مرغ بيا بخيزا وفي باب ورقة الحديث طولي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه كلبه لا الله أكبر من بشور قال لا سنبه لوقوف الأبركو إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع كلبه ركوك ولا ركون ما يسر شدكو وزاد ابن أبي عمر في حديث وكان لا يرفع بين سجدتين من قال لي وجدنا وجدوا قال أبو عيسى سنة على فضل بن صباح البغدادي سنة سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الحديث نحو حديث ابن عمر وقال في الباب عن علي بويل بن حجر مالك بن الحويرث ده صحابي لا ده رسول صلى الله عليه وسلم كده بحديث دي وأنس وابن هريرة وأبو حميد وأبي أسيد سهل بن سعد محمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر بسيدوكي ولا كوي قالوا بسيدوكي هم قالنا قالوا ده خبر وجابر وغير منهم أو باجي داغنا وليس متقول كده وما تختار وابن عباس ابن عباس ما تتولوش ابن عباس ربع الجديان وحديثه كده سنه تفسير كي يسكنوا في الصلاه وابن عباس وليس ده تفسير دي سيننا سنه حديث بن خبري وابن عباس وعبد الله بن زبير وغيرهم ولا ايوب حديث برك مولى ولا تيم شويه خدمات هذا وقت كده ده الصحابه تقريبا ده صحابه شو او ده تابعون حسن البصري عطاء طاووس مجاهد نافع سالم بن عبد الله سعيد بن المسيب سعيد بن جبير ده تابعين دي شيخ طولو او دا لس صحابه دي چې ټول د الله د رسول الله رسول په یو ځای کې مشوي دي چیرې په دې راکاو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عجیب تاسو واره د وخت دی مولوی تمامي د په یو کتاب باندې ځان خبره وکړه هغه ثابت نه کړه بل د خپل مشر باندې خبره وکړه چې کان رامشوال لپاره چې مشر وي نه راځي جواب دونه کو بل مولوی به تفسیر ته ضرورت نشته استغفر الله یا مولوی بو نبی له سلام وي ضرورت ته نشته نبی له سلام فرمایي وي د قران کچا د ځان نه معنی وکړه او صحیح وکړه وي دا غلطه ده نو لا پاتې وي که غلطه وکړه دوزخ کې ځان ځای تیار کو نبی له سلام وي د قران تفسیر ته ضرورت ته او نیاز مولوی صاحب د علی حدیث له طرف نه وي د قران تفسیر ته ضرورت نشته نو د الله د رسول مونږ کړو چپ نه زما ټیم دی آیات معنی واضح زما ټیم دی آیات معنی واضح دا ورته درو مو یا دا خبره درو کې زما ټیم کې به خبرې نه کوي دا د پلان دی بل مولوی صاحب آیات وینو قران ولهم سم نور جو مونږه ان تصيبهم فتنه یا مولوی صاحب ان تصيبهم فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم ان نسب ورګیتا ان تصيبهم بل د تفسیر ابن عباس ته غلط ته ته جرح او مولوی صاحب دا زمانه تفسیر ابن عباس سند ته أخبرنا علي بن إسحاق السمرقندي عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وده سند ده بجرح وككتاب بيش كسن غلط ده أسيبا غلط ويو غلط بقى ويو چي كتاب بيشكو بل مولسب تاتا ما ده علماء بيش نكرة چي إمام أبو حنيفة ورفو اليدين قلت علماء نماني بل مولسب تاتا تابعينو چمشا غلشا خدا سند بيش كو دي سند بجواب كده ابن عباسنا بل مولسب دا خپل مشر د چې مشر زمان نشته نو استاد هم نه مني استاد دی به بل سره سو مني که استاد دی مني خو استاد دی زمونږ د حدیث ته په قوی دی دا ومنه استاد تاسو نه منئ نو موږ تاسو سره سو کوم ولې بیا چاپ کوي ولې خلک چې په علي حدیث کوي ګمراه کوي نو په هغه وخت کې تاسو استادي خو چې مناظره کې کېږي بیا استاد نه بل مولوی صاحب ستا خبره صحیح ده اګاو کنه بل مولوی صاحب
تاسو په سجدو کې رفع الیدین نه کوئ او دا رساله مشر کتاب دی تا ته ما وایي چې ستا په حدیث کې اضطراب دی ګډوډوالی دی دا به نه پیش کوې یو ځای کې وایي په سجدو کې به رفع الیدین نه کول بل دا د مشر کتاب دی دا حدیث راوړی دی وایي نبی علیه السلام به په سجدو کې رفع الیدین کول یې په پښتو کې هم لیکلي دي ته را دې خوښی په سجدو کې رفع الیدین کول سنت دي نو ستا مشر وایي چې سنت دي نو تاسو ولې نه کوئ نه 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 بس نه نه بس نه نه بس نه نه بس زه دلیلونه پیش کوم زه دلیلونه پیش کوم زما ټیم دی بل مولوي صاحب دا د امام بخاري نه دا د امام بخاري استاد نه پیش کوم نه بس کو ولې نه کیږي حدثنا وكيع عن مسعر عن ابي معشر عن ابراهيم